الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. ګران او قدرمن انتظامی مشر باجوړ ډیپټي کمشنر جناب انور الحق صاحب، ڈی پی او صاحب، په دې مجلس کې موجودو سترو علماء کرامو، خانانو، ملکانو، قومي مشرانو، سپینګرو، ځوانانو، کشرانو، ورونو او د داود خیل قوم سره تعلق لرونکو درنو عزتمندو مشرانو، زه ټول نه مخکې خو په دې اتحاد او دې اتفاق باندې داود خیل قوم مشرانو ته مبارکبادي ورکوم او کوم کسان چې په دې کې ذمه داران وټاکلی شو نو هغو ته هم مبارکبادي ورکوم او ته هم امید لرم چې دوی به یو حقیقي کردار به ادا کوي. دا به یوازې د داود خیل قوم دپاره نه وي بلکې دا به ټول د پښتون ولس دپاره وي، دا به د ټول قوم دپاره وي. موږ او تاسو ټول د آدم علیه السلام اولاد یو، زمونږ رب یو الله دی، زمونږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی، زمونږ د ایمان او د عقیدې کتاب قرآن کریم دی، زمونږ مرکز کعبه ده، مونږ یوه کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله، چې د هغې په باره کې الله تعالی فرمایي الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ته نه ګورې الله تعالی مثال بیانوي د پاکې کلمې په شان د هغه پاکې ونې چې زیل یې په ځمکه کې مضبوطي او څانګې تر اسمانه رسېدلي. د دې کلمې په بنیاد باندې موږ او تاسو یو یو، خو موږ او تاسو پښتو ژبه وایو نو موږ کې ډېر درانه او قدرمن خلک تېر شوي دي. موږ کې عجب خان افریدی تېر شوی دی، موږ کې ای پی فقیر تېر شوی دی، موږ کې بابړي ملا تېر شوی دی، موږ کې خوشحال خان خټک تېر شوی دی. خوشحال خان خټک وایي دا همه زما د تورې صدقه ده، دا همه زما د تورې صدقه ده. پښتانه چې پکې خوري سیورو خال هغه مغولو ته شکست ورکړی و او عجب خان افریدي انګریزانو ته شکست ورکړی و. که نن دا ټول ولس دا یو شي، یو چغه او یو غږ او یو موټی شي او دا احساس وکړي چې مونږ د ټول قوم له ځان به وروسته کوو خو د قوم له ګټه راوړو، د قوم له پیده راوړو. زما درخواست دا دی چې دا باجوړ زموږ ټول شریک دی او په دې کې دا مختلف قومونه، دا مختلفې قبیلې، دا مختلفو کلو علاقو سره تعلق لرونکي خلک دا چې دغه شان ته رایو شي، دا یو بل دسته شي نو د دې نه یو د امن پیغام ځي، یو د مینې او د محبت پیغام ځي او همدا پیغام چې ځي چې غلیمه تاسو که کرلې د نفرت ازغنه ونه ده، غلیمه تاسو که کرلې د نفرت ازغنه ونه ده، مونږ ترې په زخمي ګوتو کې وړې غنه غنه ده. او ولې به ګلونه د وحدت د باغ تازه نه وي؟ ولې به ګلونه د وحدت د باغ تازه نه وي؟ مونږ ورکړې مینه همیشه له خپله تنه ده. نو چې مونږ او تاسو دا باجوړ ټول شریک وګڼو، د باجوړ د ولس ګټه او تاوان دا شریک وګڼو نو انشاءالله د هغې په نتیجه کې به دې باجوړ ته خیر به راځي، دې باجوړ ته به امن راځي، دې باجوړ کې به بېروزګاري هم ختمیږي. دلته وختي تذکره وشوه چې د سازش لاندې مونږ پسمانده ساتلی شوي یو، موږ ته یونیورسټي نشته، موږ ته میډیکل کالج نشته او موږ ته بېروزګاري ده. خو انشاءالله دا ټول به د اجتماعي اتحاد په نتیجه کې، د اجتماعي غږ په نتیجه کې او د اجتماعي سوچ او د اجتماعي دانش او د اجتماعي فکر د یووالي په نتیجه کې به انشاءالله دا ټولې ګټې دا به د قوم ته راځي به. زه یووارې بیا د داود خیل قوم د اتحاد او اتفاق ته مبارکبادي ورکوم او د باجوړ ټول ولس ته مې دغه یو غږ دی چې راځئ موږ او تاسو د دې باجوړ د ګټې دپاره یو شو،
د باجوړ د امن لپاره یو شو او د باجوړ د نوې نسل دا موږ او تاسو د تعلیم طرف ته د امن طرف ته د ترقۍ طرف ته موږ او تاسو بوزو او دا چغه او دا غږ وکړو چې موږ په داسې خاورو کې د ژوند خړپوسي کړي دي موږ په داسې خاورو کې د ژوند خړپوسي کړي دي چرته چې دستور دی چې د کور مړي هم ننګ کوي او موږ داسې غرونو په لمنو کې لوی شوي یو موږ داسې غرونو په لمنو کې لوی شوي یو چرته چې سرحد شي نو د غرونو سره جنګ کوي او موږ لامبوزن د داسې مستو دریابونو یو چرته چې شوینه مسته مسته نو غورځنګ کوي او موږ داسې مینې په طوفان کې سترګې سپردې دي موږ داسې مینې په طوفان کې سترګې سپردې دي چرته چې څوک د چا د سرو سترګو نه تنګ کوي او هر نظر یو قهر دی غضب دی ناتار دی زمون موږ یې ننګیالي لښکر تیار دی زمون بس یو واسطه انتظار دی زمون نو تاسو نه مې دا درخواست دی چې زمونږ په دې نوي نسل کې زمونږ په ځوانانو کې عجب خان افریدی هم موجود دی زمونږ په دې ځوانانو کې خوشحال خان خټک هم موجود دی انشاءالله د اتحاد او د اتفاق په نتیجه کې به موږ دې قوم ته خوشحالي به ورکوو په دې اخراني د پاسۍ په شعر باندې خپله خبره ختمومه چې د هغې مفهوم او مقصد هم دا دی چې غټ غټ مچان دي خو د هغوی اتحاد او اتفاق نشته نو د هغو نه خیر نه خورېږي او د شهدو وړې وړې بچی دي خو هغو معاشرې ته شیریني ورکړې ده شاعر وایي زی اتفاق مگس شهد میں شود پیدا زی اتفاق مگس شهد میں شود پیدا خدا چل عزت شیرین در اتفاق نحال وما علینا الا البلاغ